وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سورة آل عمران شروع. مخکې آیتونو کې الله رب العزت د یهودو او نصاراو یوې وسوسې ازاله یې وکړه. یعنې یهودو او نصاراو دا کافرو به دغه سوچ و اهل کتابو چې یاره موږ ته خو عذاب نه میلویږي، ځکه چې یوه وجه دا ذکر کوله چې موږ یې څو رزقي عبادت کړی دی، نو همدا بس دې به په هغه مطابق موږ ته سزا میلاو شي، نو موږ بیا جنت ته ځو. او بل مخکې غالبا سورې اعراف کې ذکر دی چې دوی چې یاره نحن احباؤه و ابناء، موږ د الله تعالی دوستان او همدارنګې د الله تعالی ملګري یو، نو موږ ته په دې د وجې نه عذاب چې د جهنم اور دا به نه میلویږي. نو الله رب العزت ورته وفرمیلو چې یاره دا کومه خبره دوی کوي وغرهم فی دینهم، یو دا خبره چې دوی خپل دین په دوکې کې اچولی دي، دویم دا چې فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، دوی بیا هغې ورځې کې څه ګمان دی څه خیال دی چې کله موږ جمع کوم دا ټول او دې ورځې کې ذرې برابر شک نشو بیا څه کوي. او د نن آیتونو کې الله رب العزت ذکر کوي چې قل اللهم مالک الملک و تؤتی الملک. ای پیغمبره دا خلکو ته دا کومې خبرې کوي چې دوی ته به یې څو ورځې عذاب میلویږي، او همدارنګې دوی د الله تعالی ملګري او دوستان دوی ته به عذاب نه میلویږي، او همدارنګې یا داسې دوی کوم شرک کوي د مشرکینو خپل کوم خدایان نسته دي بوتان، او یې چې یاره دا دې عبادت مو دې دپاره کوم چې کسه دا د الله تعالی د عذاب نه مو خلاص کړي او مو دپاره الله تعالی د سفارش وکړي. او که الله تعالی نعوذ بالله سفارش نه مني نو بیا په زور مو راوړي دا منی شي، نو مو بیا جنت ته ځو. نو دې خبرې را دا خبره رد کوي، دا ختموي، دا سوچ ختموي. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دا ټول هر څه ولا اختیار چې صرف یو الله تعالی سره اختیار بل چا سره نشته دی. یو دا چا د هغه شي بادشاهي ورکړي او چا د هغه شي بادشاهي ونه واخلي، چا د هغه شي مالداري ورکړي، چا د هغه شي فقیري ورکړي، چا د هغه شي عزت ورکړي، چا د هغه شي ذلت ورکړي، چا د هغه شي صحت ورکړي، چا د هغه شي بیماري ورکړي. دا ټول اختیار الله تعالی په لاس کې دی. او بیا دوی څرنګه دا خبرې کوي، نو دا خبرې دوی هیڅ فایده نه ورکوي. ولې چې ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري، چاته اختیار واک نه دی ورکړی. د هر یو شي واکداري اختیارمند د صرف یک الله تعالی دی، چاته خپل بادشاهي کې دا عزت نه دی ورکړی چې هغه راشي د الله تعالی په بادشاهي کې د الله تعالی په قدرتونو کې هغه کار ولري او الله تعالی نه واخلي، نعوذ بالله په خپله باندې دی یو کار وکړي. نه بلکې الله رب العزت به دا اعلان کوي انا مالک الملوک این ملوک الارض، زه د اسمانونو بادشاه یم، د ځمکې بادشاه یم، د بادشاهانو بادشاه یم. هغه بادشاهان څه شو نن ورځې باندې دنیا کې مستی او تکبر غرور کړی و، نو نن کونج ته لاړو هغه. نو دا ټول هر څه الله تعالی ته بیا عاجز وي. قرآن کریم بل ځای کې الله تعالی همداسې فرمایي. قل یا ای پیغمبره ته اللهم مالک الملک تؤتی الملک، دا الله تعالی چې دی بادشاهي دې په لاس کې دی، چاته خوښه شي نو چاته بادشاهي ورکړي، تؤتی الملک نو ورکړي بادشاهي من تشاء، او چاته خوښه شي چاته وغواړي، وتنزع الملک ممن تشاء، اخلي بادشاهي یا اخلي دغه نعمت د مالداري والا، یا دا چې اخلي د دوی نه دغه نعمتونه د صحت والا، یا ورکوي چاته خوښه شي بیماریانې ممن تشاء، او چاته هم وغواړي، وتعز من تشاء، عزت ورکوي چې چاته خوښه شي، وتذل من تشاء، او ذلت ورکوي چې چاته هم وغواړي چې چاته هم خوښه شي. بیدک الخیر، الله تعالی په لاس کې خیر دی. انک علی کل شیء قدیر،
یقینا اے پروردگار عالم ته په هر څه باندې قدرت ولرې د هر څه د تا په لاس او د تا په اختیار کې او دا یو مسله ده چې الله تعالی د خیر او شر ادوا پیدا کوي خو کسب بنده دی مطلب کوونکی بنده دی خیر هم الله تعالی پیدا کړی شر هم الله تعالی پیدا کړی دی خو دغه څوک چې دی خیر اختیار کوي خیر کار کوي د نیکي کارونه کوي یا څوک د شر ولا کوي دنیا کې بنده د اختیار ورکړی دی چې دعا کولی شي کوم یې هم کوي خو یو ورځ روانه چې بیا به